د اپریل د میاشتې 18مه نیټه په ټوله دنیا کې د لیمینانو ورځ لمانځل کیږي، لیکن په سوات کې اس ډي او شفیق عزیز چاچي د 2019 نه د لیمینانو ورځ لمانځلو لپاره په سوات کې خپلې هلې ځلې شروع کړې وې. نن فضل حمید او د هغه ملګرو د مزدورانو له طرفه دغه ځوان ته د عزت پټکې ورپسر کړلو. د دغې ورځې لمانځلو لپاره اس ډي او شفیق عزیز او د هغه ملګري د هغه خلکو درته ځان رسوي د چاچي مشران د وابډه په دې نوکرۍ کې معذوره شوي یا شهیدان شوي وي. د هغوی ستونزې د کیمرې په سترګه راجمع کوي او بیا یې په دې ورځ باندې راغوښتي د وابډه مشران، سیاسي ګوندونو او د علاقې خلکو ته دغې بې اسرې بچو په سر باندې د لاس کېښودو لپاره په ډاګه کوي. په دې موقع باندې د سرکل ټریننګ سنټر پیسکو سوات پرنسپل شفیق عزیز د لاین ڈے په حوالې سره وویل. 18 अप्रैल ये पूरी दुनिया में लाइनमैनों का दिन मनाया जाता है. इसको लाइनमैन का दिन कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या साउथ एशिया अगर हम कहले तो बेजाना होगा, इसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि ये लाइनमैनों का दिन मनाया जाए. तो हमने स्वात सर्कल ट्रेनिंग सेंटर प्रेस को स्वात से हमारी ख्वाहिश होती है कि हम कोई नई चीज़ लाएँ जिससे सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट हो. ये आइडिया है कि क्यों ना हम पाकिस्तान में उसकी बुनियाद रखें और ये दिन मनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में पहली दफ़ा हमने ये दिन मनाया, 2018 में दूसरी दफ़ा मनाया और ये तीसरी दफ़ा है कि हम इस दिन को मना रहे हैं. और आज का दिन बहुत ही मेरे लिए मुबारक दिन है. मैं बहुत खुश हूँ कि जो लोग हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, ये मुझे नामुमकिन सा लग रहा था लेकिन अल्लाह ने उसमें हमें कामयाबी दी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस दिन के लिए हमारे साथ यहाँ होने का. په پروجیکټر باندې د شهیدانو د بچو د ویډیوګانو د کتو نه پس دغه ماشومانو ته د تسلی لپاره ایوارډونه هم ورکړل شو چې راغلي خلکو خپل زړونه قابو نه کړل او د سترګو نه یې بې اختیاره اوښکې روانې شوې. د لاینمین د ورځې دغه دستوري ته راغلي مشرانو د لاینمین په ژوند باندې خبرې وکړې او د سید شفیق عزیز باچا د کوششونو یې بیا ستاینې وکړې. ایم پی اے سلیم الرحمن هم د وابډې والي سره لوزونه وکړل او ویې ویل چې زه به ستاسو نمایندګي کومه. دستوري مشر میلمه هم د لاینمین ته هدایت وکړل چې لاول ځان او بیا جهان دی. که زما ایس ډي او اکسین تاسو ته وایي چې ټي این پي نشته، پرمټ نشته وکړه، بلکل یې مه کوئ. زه به تاسو سره ولاړ یم، زه به هغې سره نه ګورم. ګوره پیسکو رستو ستاسو ژوند ډېر زیات ضروري دی. زه راغلی دې دپاره یم، زما ډیوټي دا ده چې زه به ستاسو مسلې حل کوم. د چا خپې د چا لاسونه ګوډ شو، د ډېرو اندامونه ګوډ شو، دا وایم ستاسو د رڼا دپاره د ډېرو ارمانونه ګوډ شو. د لاینمینانو دغه دستوره کې د لاینمین نه علاوه هغه هیروګانو ته میډلې ور په غاړه کړی شوي چا چې د سوات سره د خپل ملک نوم هم روښانه کړی دی. په دې موقع باندې سید صادق عزیز باچا پاسون نیوز سره د خبرو په وخت وویل چې کوم لاینمین چې په سوات کې کار کوي هغه په یو ټایم باندې د 10 کسانو کار کوي. که هغه کې کار کې سستی راځي، کار کې ډیلې راځي، نو دا دغه مجبوري ده. خو د هغې په رڼا کې زه دا خبره کوم ایشو چې وه چې په لاینمین بورډ سیوا دی او جابز ویکنډ پراته دي، هغه فل کېږي نه. نو نننی پروګرام زما خیال دی دا یو ډېر زبردست اعلان وشو چې کوم هغه 27,000 راوند اباوټ ویکنسیز دي هغه به فیل شي او کوم چې ستونزې دي د دې خلکو چې د یو لاینمین د 10 کسانو ډیوټي کوي هغه به ختم شي دې سره ان شاء الله تعالی. زما نوم دی عایشه ایاز او حکومت له پکار د لاینمینانو سپورټ وکړي. وړوکې عایشه ایاز هم د حکومت وخت نه د وابډا د ستونزو له حل کولو لپاره غوښتنه وکړه. که یو طرف ته د سوات خاورې داسې خلک زیږولي دي چې د سوات نه بلکې د پاکستان نوم یې په ټوله نړۍ کې روښانه کړی دی، لیکن زموږ چارواکي دې خوا څه خاص پاملرنه نه کوي. صمد انجم، پاسون نیوز، سیدو شریف، منګورا، سوات.